بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الفقه الميسر د رشتم نمبر درس دی او قضاء حاجات هغه آداب شروع دي. نو ان شاء الله نن به پکې مونږ اتم نهم لسم یولسم دولسم دا آداب به وایو او کوشش کوو ان شاء الله د دې آدابو مطابق خپل زندگی تیرو. آداب قضاء الحاجات، د قضاء حاجات آداب دین مخکې وشوي دا او پسې ساتم دی هغې پسې متصل دی. د ان معنا ده چې لا معنا ده نه، یبولو معنا ده ورکوټی او دسماتی، تشې متیازې یعنی ورکوټی او دسماتی. وو معنا ده او، لا معنا ده نه. یتغوط غټ او دسماته. فی معنا ده کې طریق، دا طریق لارې ته وایي، لاره راسته. واو معنا ده او. مقبرتن، مقبره چې ده دا قبرستان ته وایي، قبرستان. مقبره ته وایي جی. ان معنا ده بیا هماغه چې لا معنا ده نه، یبولو معنا ده ورکوټی او دسماتې، واو معنا ده او، لا معنا ده نه. یتغوط هماغه زوړ نوم دی غټ او دسماتې. فی معنا ده کې ظل معنا ده سورې، سایه، سورې. الذي معنا ده کم چې یجلس معنا ده کینی، بیٹھتا ہے. فی معنا ده کې هی معنا ده هغه یعنی هغه سورې. الناس معنا ده لوگ، خلق. اردو کې ورته لوگ وایي. دا الناس چې دی دا د انسان جمع ده. انسان معنا ده یو انسان، انسانان معنا ده دوه انسانان، او الناس معنا ده ډیر انسانان، ډیر خلق. ان معنا ده چې لا معنا ده نه. یبولو معنا ده ورکوټی او دسماتی، هماغه زوړ خبره ده. واو معنا ده او، لا معنا ده نه. یتغوط غټ او دسماتی. فی معنا ده کې او. مکان معنا ده جگہ، ځای، ځای. الذي معنا ده کم چې. یجتمع معنا ده اکٹھے ہوتے ہیں، یو ځای کیږي. فی معنا ده کې او هی معنا ده هغه. الناس معنا ده خلق، لوگ. واو معنا ده او. یتحدثون معنا ده خبرې کوي، گفتگو کرنا، خبرې کوي. بیا د ان معنا ده چې لا معنا ده نه. یبولو معنا ده ورکوټی او دسماتی، واو معنا ده او، لا معنا ده نه. یتغوط معنا ده غټ او دسماتی. تحت معنا ده نیچه، ښکته. شجر، شجر چې دی بوټي ته وایي، درخت. او مثمره معنا ده چې میوهداره، پلدار. نو مونږ ورته په پښتو کې وایو میوهداره. یکره معنا ده مکروه وي، مکروه یعنی ناپسندیده. مونږ ورته پښتو کې وایو کرکجنه، مکروه. لام معنا ده د پاره. او قاضی معنا ده
قضاء حاجت کرنے والا. قاضی مانا دا او دسمات کون کے. الحاجت مانا ضرورت تا وی حاجت. ان مانا دا چی. یتکلم مانا دا خبری کئی. بدون مانا دا بغیر یعنی بغیر یا بدون مانا با مونگا وایو بغیر دا عذرنا بغیر. او عذر مجبوری تا وی مجبوری. واو مانا دا او لیکن مانا مقا لیکن دا. اذا مانا دا کلچی. رآ مانا دا دیکھنا دیکھا. اردو کی وی دیکھا مونگا وای ویلی دا کلچی ویلی دا. اعما اندہ رون کس روند. یمشی مانا دا جاتا ہے زی. نحو مانا دا طرف تا. یا جانب. حفرہ کند تا وی کندہ گڑا. وہ مانا دا او خاف مانا دا ڈرنا یریگی او یریگی. وہ مانا دا او وقوع نا دا وہ دا دی وقوع دی. وقوع مانا دا پریوزی گرنا. هو مانا دا هغا. فی مانا دا کی. حفرہ کندہ. وجبہ مانا دا لازم دی لازم دی. علا مانا دا باندی. ہی مانا دا هغا. ان مانا دا چی. یتکلم مانا دا کلامو کی خبریو کی خبری کئی. وہ مانا دا او یرشدہو مانا دا ارشد یرشد ارشاد مانا دا رہنمائی کرنا راستہ دکھانا او ہدایت کرنا. نو دلتا کی بدا یرشد مانا دا لارا خی. ہو مانا دا حاغتا. ہاں جی اس پہ زان لگ پوئے کو جی 8 نمبر تا گورے جی. وی اللہ ان مانا رچی لا یبولا ورکوٹو دسمات مکوا ولا او نو یتغوت وغٹو دسمات کوا. مو ورکوٹو دسمات کوا و مغٹو دسمات کوا. کمزے کی فی الطریق پلارا کی والمقبرت و قبرستان کی. پا قبرستان کی بنا ورکوٹے او دسماتے کے او نہ بغٹ او دسماتے کے او پلارا کی بے امن کے. پلارا او قبرستان کی با غٹ او دسماتے ورکوٹے او دسماتے دوانا بنکے. دا منی دی دا آداب دی. دی بارے کیا حدیث کی راضی غالباً دا ابو داؤد شریف و حدیث سے نبی علیہ السلام فرمائی پا دو لعنت شو کسانو نزان ساتای. صحابو تپوسو کہ یا رسول اللہ کم خلق دی چے دا غی کم آغا دو کسان دی چے پا غی لعنت شوے رے. نبی علیہ السلام ورطو فرمائل و یو آغا کس چے پا مقبرہ کے او دسماتے کے بل آغا کس چے پا لارا کے یا دا سوری لاندے دا غزینو کے او دسماتی کئی. نو دا غینا خلقو تا تکلیف رسیگی. دی دا وجہ وی چے یعنی دی آدابو کی دن دن اخپل زندگی تی رول پکار دی. وی اللہ یبولا ولا یتغوتوا مغٹ او دسماتے کوا او مورکوٹ او دسماتے کوا فی الطریق والمقبرتی پلارا کی او قبرستان کی. مخ کی بیان ہم نمبر وی ان مانا رچی لا یبولا او دسماتے مکوا ورکوٹ او دسماتے مکوا ولا یتغوتوا او مغٹ او دسماتے کوا فی الظل ظل سوری توی پسوری کی یعنی کمزے کی چی سورے وی نو علتا کی غٹ او دسماتے ورکوٹ او دسماتے مکوا. الذی کمزے کی چی یجلسو کینی فیہی پدا قزے کی پدا سوری لاندی الناس خلق
وایي په داسې سوري کې په دغه داسې سوري لاندې اودس ماتې مه کوه که غټ اودس ماتې ورکوټ اودس ماتې د داسې سوري لاندې به یې نه کې په کم سوري لاندې چې خلک کیني نو هغه سوري لاندې چې کم سوري نه خلک فایده اوچتوي هغه سوري لاندې به اودس ماتې نه کې. بیا بل ادب ښیي وایي ان معنا ده چې لا یبوله وایي چې اودس ماتې ونه کړي ورکوټې او ولا یتغوط او نه غټ اودس ماتې فی المکانې په هغه ځای کې الذي کوم ځای کې چې یجتمع خلک را یوځای کېږي فیه په دغه ځای کې الناس خلک ویتحدثون او خبرې کوي. یعنی بعض ځایونو کې خلکو داسې ځای جوړ کړی د گپ شپ دپاره بیټک وي یا داسې یو سفر یې جوړ کړی وي یو سوری ځای جوړ کړی برابر کړی نو په هغه ځای کې وایي چې کوم ځای کې خلک را یوځای کېږي او خبرې کوي نو په هغه ځای کې به غټ اودس ماتې ورکوټ اودس ماتې نه کوي. بیا وایي الله یبوله اودس ماتې نه دي کول پکار ولا یتغوط او نه غټ اودس ماتې کول پکار دي. تحت شجرة مثمرة تحت معنا د لاندې شجرة مثمرة د میوهدارې ونې یعنی دلته کې وایي الله یبوله ولا یتغوط غټ اودس ماتې ورکوټ اودس ماتې مه کوه کوم ځای کې مه کوه تحت شجرة مثمرة د میوهدارې ونې لاندې پلدار درخت لاندې به چې دی هلته کې به اودس ماتې نه کې وایي دا دې دپاره چې کله هلته بوټي نه د هوا د وجې کومه میوه را پرېوځي نو هغه په دغه اودس ماتې کې را پرېوځي ضایع شي یا چې دی د بوټي مالک هغه بوټی وخوځئ کله چې بوټي نه میوه راغورځئ او ښکته دې چا اودس ماتې کړې وي نو په هغې کې پرېوځي نو هغه د مالک د زړه نه مخیر یوځي ازار وځي نو دغه وجې نه وایي چې تاسو د میوهدار بوټي لاندې اودس ماتې مه کوه مه غټ اودس ماتې کوه او مه ورکوټې اودس ماتې کوه. بیا وایي 12 ادب موږ ته ښیي ویکره لقاضي الحاجة د اودس ماتې کوونکي دپاره مکروه دي ناپسندیده دي کرکجن دي څه ورله کرکجن دي ان یتکلم چې خبرې کوي اودس ماتې ته ناسي او خبرې کوي وایي دا ډېر ناپسندیده خبره ده وایي نه دي کول پکار د اودس ماتې په دوران کې خبرې بدون عذر بغیر د څه عذر نه یو انسان ته څه عذر شي او د سماتي وخت کې ورته اوبه کمې شي نو بیا دا عذر دی دغه وخت کې دا اواز وکړي چې یاره دا یا راله اوبه راوړه یا موټر ولګوه یا د اوبو انتظام وکړه یا راله د لوټې انتظام وکړه د خاورې وغیره د کومه لوټه وي د هغې انتظام راله وکړه نو هغه مجبوري ده هغې کې بیا خبره کولی شي خو د ضرورت خبره به کوي بیا بغیر د ضرورته خبرې به نه کوي ځکه دا وایي یکرهو لقاضي الحاجة د اودس ماتې کوونکي دپاره وایي دا مکروه دي ناپسندیده دي ان یتکلم بدون عذر چې هغه بغیر د عذر نه خبرې وکړي د اودس ماتې په وخت کې بغیر د عذر نه به خبرې نه کوي ولکن او لیکن اذا رأى کله چې دا اودس ماتې کوونکی چې کله وویني اعما یو لون سړی وویني یمشي چې هغه ځي نحو حفرتن د کندې طرف ته نحو معنا د طرف ته او حفرتن کنده وایي کله چې دا اودس ماتې کوونکی چې دی که نه دا یو ړوند سړی وویني دا کس اودس ماتې ته ناست دی او دا ړوند سړی وویني چې هغه په لاره روان دی او هغه چې په کومه لار روان دی په هغه کې کنده ده او قریب ده چې دغه کنده کې به دا ړوند پرېوځي نو دغه حالت کې بیا دا اودس ماتې کوونکی اواز ورکولی شي او هغه ته د هغه رهنمایي کولی شي وایي ولکن لیکن اذا رأى کله چې وویني اعما ړوند سړی یمشي چې هغه روان دی ځي نحو حفرتن د کندې طرف ته وخاف او دا اودس ماتې کوونکی ویرېدو وقوعه د هغه د پرېوتونه وقوعه د هغه د پرېوتونه فی الحفرة په کنده کې دا اودس ماتې ته سړی ناست دی د یو ړوند ولیدو چې هغه یو کندې طرف ته روان دی او دا اودس ماتې کوونکی ویرېدو چې یاره قریب ده چې دا کوم ړوند دی دا به په دې کنده کې ور پرېوځي نو وخافه دا اودس ماتې کوونکی ویرېدو وقوعه د هغه د پرېوتو د دې ړوند د پرېوتو فی الحفرة په کنده کې د دې ړوند د پرېوتو یره یې په زړه کې پیدا شوه نو بیا څه وایي وجبه وی لازمه ده ضروری ده علیه په دغه اودس ماتې کوونکي باندې ان یتکلم چې هغه خبرې وکړي ویرشده معنا ده او رهنمایي وکړي لاره وښیي هو دغه ړوند ته نو دغه وخت کې بیا دغه اودس ماتې کوونکي دپاره خبرې کول بیا جایز دي بلکې لازم دي د لپاره چې دغه ړوند ته رهنمایي وکړي د دې ړوند ته لاره وښیي چې ګوره په دغه ځای باندې مه ورځه
نو 12 نمبر سوی ويكره لقاضي الحاجة د اودس ماتي کوونکي دپاره ناپسندیده دي ان يتکلم بدون عذر چې بغیر د عذر نه خبرې وکړي نو بغیر د عذر نه د اودس ماتي په دوران کې خبرې نه دي کول پکار ولکن اذا رأى کله چې د اودس ماتي کوونکي ولیدو لیکن چې کله د اودس ماتي کوونکي وویني اعمى ړوند سړی یمشي نحو حفرة چې دغه ړوند سړی د کندې طرف ته روان دی وخاف او دا اودس ماتي کوونکي ویریدو وقوعه فی الحفرة د دې ړوند په کنده کې پرېوتونه د دې ړوند په کنده کې د پرېوتونه د اودس ماتي کوونکي ویریدو چې یاره قریبه ده چې دا ړوند په دې کنده کې پرېوځي وجب علیه نو په دې اودس ماتي کوونکي باندې لازم دي ان یتکلم چې خبرې وکړي ویرشده او دغه ړوند کس ته لاره وښیي د ده رهنمایي وکړي نو دا زموږ د نن ورځې آدابو یو خو دا دی چې په لاره کې او په مقبره کې اودس ماتې مه کوه که غټ اودس ماتې که ورکوټ اودس ماتې یو به نه کوې دا منه دي بل وی چې داسې سوري لاندې چې د هغې لاندې خلک کیني وایي هغه سوري لاندې به هم ته غټ اودس ماتې ورکوټ اودس ماتې نه کوې بل راته وایي په داسې ځای کې داسې یو چا ځان له ځای جوړ کړی دی د ګپ شپ دپاره یو ځای جوړ کړی دی هلته کې خلک راجمع کېږي او خبرې کوي نو هلته کې هم غټ اودس ماتې ورکوټ اودس ماتې کول دا منه دي چې یاره اوس کم وخت کې هغه کسان نه دي ناست په دغه ځای کې کوم چې ځان له جوړ کړی او ته ورشې هلته کې اودس ماتې وکړي نو دا ډېر ناپسندیده څیز دی دغه نه دي کول پکار بیا 11 نمبر وایي د داسې بوټي لاندې چې هغه میوهداره وي د هغې د لاندې اودس ماتې کول نه دي پکار دغه نه منې کړي دي نه غټ اودس ماتې او نه ورکوټ اودس ماتې یو به هم د میوهدار بوټي لاندې نه کوې بیا وایي د اودس ماتې کوونکي دپاره خبرې کول بغیر د عذر نه وایي دا ناپسندیده دي ښه خبره نه ده خو که چېرته د اودس ماتې کوونکی یو ړوند سړی وویني چې هغه د کندې طرف ته روان دی او د اودس ماتې کوونکي په زړه کې یره پیدا شو چې یره قریبه ده چې دا ړوند سړی په دې کنده کې ورپرېوځي نو بیا په دې اودس ماتې کوونکي کس باندې لازمه ده چې هغه خبرې وکړي یعنې خبرې څه وکړي چې دغه ړوند ته ووایي چې ګوره په دغه اړخ مه ورځه ودرېږه دغه ځای کې زه اودس ماتې کوم بیا درځمه او زه به دې بیا په سمه لاره باندې بوځم نو هغه ته دا خبره کولی شي چې یاره ته ودرېږه مخې ته کنده ده ورپرېوځي نو دا خبرې بیا د اودس ماتې په وخت کې کولی شي نو دا زمونږ د نن ورځې درسو د الفقه الميسر 23 نمبر راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام